بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو په جمع السلام علیکم. بعد د سلام نه عرض دا دی چې موږ یو ویډیو کړی وه. زموږ یو وراره دی چې د پلار نوم یې محمد پروز دی او زما نوم عقلزاده دی او د هغه نوم شفیع الله دی چې ډېر وخت وشو 2 میاشتې وشوي هغه په دې اسیدو اسپتال کې پروت دی. زهر علاج دی. زما ټولو مطلب مشرانو کشرانو څومره چې په دوبۍ کې دي په سعودي کې دي یا دلته کوم سیاسي زموږ لیډران دي هغو ته خواست دی چې موږ سره دې مدد وکړي. بل دې داسې زیار علاجه پروت دی. موږ هم په خپله مزدورکار خلک یو او ده به هم مزدوري کوله او پلار یې چې دی پلار یې د شوګر مریض دی. نو زموږ وس نه کېږي بس نه کېږي. بل موږ چاته لاس نیوی نه شو په دې مینګوره کې سوال خیرات غوښتی نه شو. زما تاسو ټولو ته دا اپیل دی چې زبرګه میاشت ده د چا د وسه 10 کېږي 15 کېږي صدقه جاریه ده او الله به تاسو له اجر درکړي. نو خپل د بچو سر صدقه ورکړئ چې د دې مریض ژوند پرې وشي او موږ به تاسو له دوا کوو. ډېر عجیزاران خلک یو او غریبانان یو ټول راغلي یو دلته ولاړ یو خو وس چار نه لرو. ته د کوم ځای اوسېدونکی دا مریض د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه د شانګلې اوسېدونکی یم د ډېرې بابا پاګوړی او دله څه چل دی؟ او د ده په دې سر کې اوبه شوي اوبه هغه اپریشنونه دا ولمون کړي دي د ډاکټر صاحب په تعاون شوي دي. خو لکه موږ اوس د ستنو د انجکشنو ډېرو خلکو لکه زموږ مرسته کړې ده نورو ته هم زما دا خاص دی چې موږ سره دې تعاون وکړي. تاسو پیسو نه خرچه راغلي دي؟ زموږ نه خو ډېرې روپۍ لګېدلي دي. مطلب 2,30,000 زموږ شوګور بیان کړی چې 2,30,000 روپۍ مو قرضه راغستې ده. نو هغه پې لکه موږ سره د سعودي نه هم امداد کېږي د دوبۍ نه هم کېږي زموږ د هر ځای نه لکه موږ سره امداد شوی دی خو لکه اوس نه لرو ډېره زیاته خرچه رانه کېږي. دا مریض دی اپریشن کړی دی اوس او یو څونه وخت کېږي؟ نو ده تقریبا داسې یو 2 هفتې وشوي. حواله نه کوي؟ نه کوي حواله. دغسې پټې سترګې پروت دی نه خبرې کوي. ډاکټران څه وایي؟ ډاکټران دې بس کوشش وکړو صحیح به شي. اوس ته د دې عوامو نه او د دې مشرانو نه ته دا څه دغه لرې چې دوی تاله څه وکړي؟ ما علاج په شکل کې تاله وکړي که د پیسو په شکل کې تاله وکړي تاله څه وکړي؟ زه خو مشرانو ته دا خبره کوم چې څوک لکه مثال دغې کو د علاج پې دغه سر کېږي نو د علاج په دغه دین کړي او که نه د چا د لاسه 10 کېږي 20 کېږي مطلب 15 کېږي صدقه جاریه ده چې څنګه لکه هر سړي ته خپل کار دغه کنه چې څنګه د دیو د لاسه کېږي. زه دا خپل ګروپ ملګرو ته لیږم او د هغوی نه به هم زه دا دغه وکړم چې کم یار دوی شي او هغوی د مطلب څه امداد کېږي څه دغه کېږي. نو که زموږ مشران دي نو هم به درسره وکړي که زموږ کشران دي هم به درسره وکړي. دا خدمت خلق دی. الله پاک په تاسو له د هغې خیر او ثواب درکړي. زما ملګرو دا درته زه شیر کوم او د دې غریب انسان تاسو مرسته وکړئ. بې بسه دی غریب دی نور یې وس نه رسي. د کولې په کان کې کار کوي او دا شفیع الله هم کولې کې کان کې کار کوو دی هم کوي. نو دی وایي چې لکه څه چې به مونږ به وړه چینې غوړي خپل کور له ګټل اوس نور وس نه لرو. خلکو را سره ډېر امداد وکړو خو بازار کې خواست نه شو کولی خیرات نه شو غوښتلی. نو که د دغه په شکل کې ورکړي د زکات په شکل کې زبرګه میاشت ده نو د دې اجر به در الله درکوي او د دې غریب دا فریاد تاسو خدای او تاسو ته دغه کوي. ښه نمبر ورته خپل ووایه 0341 16 046. دا د ده کانټیکټ نمبر دی. بلکې هغه مریض هم په دغه اسپتال کې پروت دی. په کم واټ کې دی او کم بیډ نمبر دی؟ بیډ نمبر 3 دی او په سینټر واټ کې پروت دی. سینټر اسپتال کې دی نهرو واټ کې که نه؟ زه ټیک ته اوکې.